سلامونه ملګرو، تازه خبر او ډیر بد خبر د پی ټی آی ورکرانو لپاره هم ډیر زیات بد خبر دی چې د اړجاله جیل کې چې کوم د 190 میلیون پاوند کیس سماعت او هغه وسوشل او په کې د عمران خان ته 14 سال سزا او سره بشرا بیبي چې کوم د هغه ته 7 سال سزا چې کوم دی ولا ملګرو خبر راغله خو دا نور مکمل معلومات در سره وایم خو ویډیو سره ډویټ کې دا ویډیو سره شیر کړئ او په کمنټس کې اعلانات پیولې کې په داسې هغه باندې چې غلطی فیصله کوي ملګرو دا نن چې کوم دا فیصله واورول شو دا تقریبا 3 پیری چې کوم دا ډسکنیکټ شوی مطلب ختم کړي وخت چې مطلب لا سماعت بکیدو چې نن او سبا بل سبا مطلب څه خبره ته انتظار چې عمران خان به ډیل وکړي به عمران خان داسې وشي چې زمو خبر به ومني دا سزا چې کوم دا به مونږه ختمه کو دا به توانه ورو خو نه عمران خان نه د چا سره ډیل وکړ نه د چا خبره ومنل نه په چا سره په رهایی باندې څه کمپرومایز وکړو بلکې هغه صفه خبرو کې خبرو کې چې کوم د دې ولس په زړه کې دی او د ولس غواړي چې هغه سی وشي نو هغه مکمل چې کومه فیصله هغه وساله ډیره بده فیصله ده یقینو چې د پی ټی آی ورکرانو لپاره هم د ټولو انسانیت لپاره بلکې چې دغه فیصله چې کومه د درې سماعت په ډسکنیکټ شو مطلب ختم کړه وایي چې نن به اورو سبا به اورو تر دې ته انتظار وو هغه خبره ونه منل سو اخر کار چې کوم د عمران خان ته 14 کاله قید ور سره بشرا بیبي ته چې کوم دی 2 کاله قید سزا واورول شوه.